أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم. هر کله چې پکې وشي بشپېلۍ کې فلا انصاب بینهم نو بیا به نه وي نسبونه او خپلولی په منځ د خلکو کې یومئذ به دغه ورځ باندې ولا یتساءلون نه به د یو بل نه تپوسونه کولی شي. دا د قیامت هیبت ذکر کېږي او دا هیبت په دې انداز باندې صرف د کافرانو دپاره دی، د مؤمنانو دپاره داسې نه دی. ځکه هغې کې نور روایات شته، هغې نه معلومیږي دا چې د کافرانو احوال د مسلمانانو احوال له دې نه بدل دي او دا د کافرانو احوال دي. الله تعالی وایي فاذا نفخ فی الصور، هر کله چې پوکې وشي په شپېلۍ کې شپېلۍ به دو پیر وهلی کېږي. یو پیر وهلو سره به ټوله دنیا پناه شي، خلک به مړه شي او دویم پیر سب راژوندي کېږي. او دې ذکر کې د کومه مراد ده؟ د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما یو قول دا دی چې دې نه مراد اولنۍ شپېلۍ ده، خو د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قول دا دی چې د دې نه مراد دویمه شپېلۍ ده. او عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما یو روایت هم د دې دویم تایید کوي، یو روایت دا هم نقل لږ دویمه نقل دویمه شپېلۍ ته مراد. نو عبد الله ابن عباس یو قول او عبد الله ابن مسعود قول، دا دوه چې کوم دینو په دې باندې چې دویمه شپېلۍ ته مراد کېدی شي. نو چې کله دا دویم ځل پوکې وشي په شپېلۍ کې فلا انصاب بینهم، نو نه به یې هېڅ نسبونه په میند دوی کې. په دې کې د تفسیر مظهري روایات هم تایید کې ذکر کړي دي چې دې نه مراد دویمه شپېلۍ ده او ځکه دویمه شپېلۍ ده. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما فرمایي د قیامت په ورځ باندې به یو سړی محشر ته حاضرولی کېږي، یو کس یعنی یو ښځه یو سړی به راوستی کېږي. د هغې نه بعد به اعلان وشي چې دا سړی د پلانکۍ نوم دی، د پلانکۍ سړي زوی دی یا لور ده، په دې باندې چې د چا هم حقونه یې نو رامخکې شي، هغه حقونو حساب به وشي. نو په دې کې به داسې وشي، کله به داسې وشي چې سړی به راوستی شي، په هغې باندې به د زامنو حقونه پاتې، پلار به یې خو زامنو حقونه وي پاتې، نو زامن به خوشحاله شي زموږ به حقونه شته که ضرورت شي دغه به ترې والو. کله به زوی راوستی شي، په هغه باندې به د پلار حقونه به د زوی باندې پاتې شوي. نو په هغه صورت کې به د پلار یې خوشحاله چې به زما پې حقونه ثابت شو او په کار به مې راشي. کله کله به داسې شي چې ورور به راوستلی شي، په هغې باندې به د خویندو حقونه پاتې، د خویندې به خوشحاله شي چې زمونږ چې کوم ګناهونه وبالونه هغه به دته واله کړو، په دغه کې هغه حقونه به ترې واخلو. نو د دغې روایت نه هم معلومیږي دا چې دا د قیامت دویمه شپېلۍ ته مراد. نو فلا انصاب، بیا به نه وي نسبونه به کار نه ورکوي، ځکه هر سړی به د خپل غم کې اخته شي. خو په ځینو روایاتو کې دا هم دی چې د نسبونو کټ کېدل چې کوم دي نو دا د کافرانو په حق کې، د مسلمانانو په حق کې نه دي. د مسلمانانو صرف دومره معلومه ده چې حقونو باره کې به ځان له ځاني خوي، دا خو ټیک ده، لیکن د دې نه علاوه چې کوم دي نو د دوی نسبونه کار ورکوي. دا مسلمانانو د یو بل لپاره سفارش کولی شي. د دغې نه علاوه تفسیري مصدري او روایت پکې داسې هم ذکر کړی دی قیامت په ورځ باندې به هغه ماشومان راشي چې کوم ماشومان د بلوغ نه وړاندې په وړوکوالي کې وفات شوي، هغه ماشومان به راشي د جنتي لوښو کې به ورته جنتي اوبه ورسره وي او د محشر سخته ورځ به ګرمي به خلک به مطالبه کوي، هر سړی به مطالبه کوي چې اوبه ماله راکړه. دغه ماشومان به ورته وایي تاسو غاړې ته شئ، موږ صرف خپله مور او پلار صحیح کوو، هغې پسې هم د اوبه راوړي دي، تاسو ته نه میلاویږي، موږ خپل مور او پلار غم راغوستي په هغې پسې ګرځو. نو هغې نه پته لګي چې دا نسب کار ورکوي. دغه کې مسلمانانو نسبونه کار ورکوي څه حده پورې. ولا یتساءلون، نه به د یو بل نه تپوسونه کولی شي. تپوسونه د قیامت عجوبه احوال ځان له ځان احوال دي. په ځینې حالاتونو کې تپوسونه نه شي کولی او په ځینې احوالو کې تپوسونه کولی شي. دغه دواړه حالات قرآن ذکر کړي دي. نو دې ځکه کې هغه حال ذکر دی چې کوم حال کې تپوس کولی نه شي. یو حال به کې داسې چې تپوسونه به کې بالکل نه کېږي، خدا تپوسونه نه کول دا به د کافرانو حالي، هغوی باندې به یاره او هیبت غالبي، تپوس به د چا نه شي کولی، نه به څوک جواب ورکړي. مؤمنانو احوال له دې نه لږ کم دي، هغوی باندې به دومره غټ هیبت نه وي، هغوی تپوسونه د یو بل نه کولی شي. فمن ثقلت موازینه، د هغه چا چې درنه شوه تله د هغه، فاولئک هم المفلحون، دغه کسان به کامیاب شي. د تلې درنېدلو مطلب دا ده چې ګناهونه یې بالکل نشته او نیک اعمال یې زیات دي.
نو دا تر درنېدل. ومن خفت موازینه د هغه چا چې سپکه شوله تله د هغه سپکېدلو معنا دا ده چې دغه کس نیک اعمال نشته، سړی به د ایمان نه لري اعمال نه لري. نو په اولئک الذین د هغه کسان دي خسرو چې تاوانې کړي دي انفسهم خپل ځانونه فی جهنم خالدون په جهنم کې به همیشه وي. نو په دې ذکر کې دوه فرقو ذکر وشو. یو فرقه هغه چې سوچه کافران دي، مسلمانې به انسان نشته، هغې ته د سپکه ده. تل سپکېدو معنا دا چې نیک اعمال یې بیخي نشته. کنې داسې نه ده چې اعمال به وتللی شو د هغې نه بعد به سپک وخېږي. ځکه د کافرانو دپاره تله نه قایمېږي. فلا نقیم لهم وزنا، هغې دپاره چې کوم دی نو تله یې ښودل عمل تلل نشته کافرانو دپاره. ځکه د هغوی د نیکو سریبو د بنیاد نشته، وزن یې نشته، نو تلې ته څه ضرورت دی؟ نو د تلې سپکېدلو معنا دا ده چې نیک اعمال یې شته نه، سریبو ده نشته. او دویم هغه ډله ده چې د هغوی ګناهونه یې نشته دی او ایمان نیک اعمال یې قوي دي، مضبوط دي. داسې ووایه چې کامل مؤمنان دي. نو د کاملو مؤمنانو او د سوچه کافرانو ذکر وشو. په دې منځ کې یو درېیمه فرقه بله هم شته چې هغه فرقه دا هغه مخکې د هغې ذکر شوی دی چې دوی نیک عمل هم کړی دی، د هغې سره یې ګډ وډ بد عملونه ګناهونه ترې هم شوي دي. خرطو عملا سیئا، ګناهونه ترې هم شوي دي، خو مسلمان دی، نیک عمل یې هم کړي دي. اوس د دې کس احوال په دې آیت کې ذکر شوي نه دي، هغه په حدیثو کې ذکر شوي دي. قرآن کې دغه صرف دغه قسم ذکر شوی دی چې یو قسم خلک داسې دي چې نیک اعمال هم کړلي او د هغې سره ګناهونه هم ګډوډ کړي دي. لیکن هغې تفصیلي ذکر په حدیثو کې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما په هغې کې اقوال دغه نه پکې اقوال نقل دي او تفسیر مظهري په تفسیر سره نقل کړي دي. هغه دا دی چې کله سړی ایمان لري، چې ایمان لري خو کافر دی، د هغې بحث ختم شو. چې ایمان لري او د هغې نه وروسته د کامل مؤمن نه دی، یعنې داسې نه ده چې که نیک اعمال زیات دي کبیرې د سره نه دی کړي، داسې نه دی. نو ګناهونه یې شته. اوس به ګناهونه تللی کېږي. چې کله ګناهونه تللی کېږي نو ته هم ګورې به ورته که نیک اعمال یې درانه شو، اگر که ډېر معمولي درانه شو د جنت شمار شو، او که د ګناهونه درانه شو اگر که ډېر معمولي ولې نه درانه شي د جهنم شمار شو، نو دا به جهنم ته واچولی شي. که چا په سفارش باندې آزاد نه شو نو جهنم ته به واچولی شي، او جهنم ته اچول به صرف دې دپاره چې د ګناهونو نه پاک شي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې دا به د داسې طریقه باندې واچولی کېږي چې صرف صفا شي، لکه اوسپنه چې کله زنګ پې غالب شي، زنګي شي، اور کې کېږدي او ټک وله ورکړي، غوڼ زنګ چې وغورځېږي. دغه شان ده که دې سړي نه به د ګناهونه پاک هلته کې ورجېږي په جهنم، بیا به راویستلی شي. نو اوس که دا معمولي درانه شو خو جنتي، که معمولي سپک شو خو د بل شانتې شو، خو درېیم صورت پکې بل هم راتلی شي. هغه دا دی چې نیک اعمال او بد اعمال یې بیخي په یوه اندازه باندې راشي، نه نیک اعمال درانه دي او نه یې ګناهونه درانه دي، بیخي یو سر په سر باندې شو. نو په دې صورتونو کې به دی اعراف ته ولېږلی شي. صورت اعراف کې د هغې بحث مخکې تر شوی دی. نو اعراف ته چې کله ولېږلی شي دا داسې ځای نه دی جنت دی نه جهنم دی، دا منځ دی، بل ځای نه دی. جنت یې هم ښکاري، جهنم ته یې هم ښکاري، د دواړو فرقو څه به خبرې هم کوي دا خلک. بیا به د دویم حکم انتظار وي چې یاره دویم حکم څه راځي، د جهنم حکم راځي که د جنت حکم راځي. نو څه وخت بعد به د جنت حکم راشي، لیکن څه هیبت پې تېر شي، لکه غونډه یاره پې تېره شي چې یاره څه حکم ناپېزېږي، ځکه دواړه کارونه خو عملونه خو یو شان دغه ثابت شو. انتظار به کوي، جنت تماشه به هم کوي، د جهنم پام به هم کوي، په دې کې به حکم راشي چې بس جنتي دی، جنت ته بوځي، خیر دی. نو دغه قسمونه چې کوم دي دې آیات کې نه دي ذکر شوي، لیکن ځینې په احادیثو کې ذکر دي او ځینې قرآن کې ځای په ځای باندې اشارتاً موجود دي. نو اوس دا کوم سوچه کافران چې د هغې بحث دا به جهنم ته واچولی شو، همیشه به د جهنم کې تلفح وجوههم النار، تلفح سیزي به مخونه د هغې اور به مخونه سیزي. دا مطلب یې نه ده چې نور به بچ صرف به د مخ کې به اوري، بلکې دا چې نیغ ولاړ په لمبو کې او مخ یې په اور کې پټ شي، نور خو په خپله باندې پټي. نو مطلب یې دا ده چې په لمبو کې به پټي او مخ په بدن کې نازک ځګې نه ده چې دا سوځېږي نو نور به سهلي. وهم فیها کالحون، او دوی به د جهنم کې بد شکله شوي. کالح هغه چا ته ویلی کېږي چې کله دا سړی خوله بنده کړي نو دا غاښونه یې دونه غټ غټي چې دا غاښونه پکې پټ نه شي، غاښونه بار پاتې شي، او دا غاښونه او په شونډو کې نه راګېرېږي،
نو دغه سړی چې کله داسې خوله چې بس دا شونډې دی بندوي او غاښونه پکې بار پاتې کېږي دا خوله بدې ښکاري دا سړی ښه نه ښکاري جهنمیان هم دغه شان شکلي دا بره شونډه به بره تښتېدلې پورته به تښتېدلې د اور به غونډه کړي سېزري به ځکه دغه وخت د اور ته کله واچي دا راغونډېږي دا به پورته تلي او لاندې شونډه چې کوم دا به ښکته ځوړنده شوې یو بد شکل کې به ښکاري غاښونه به ښکاره پراته وي جامې به ښکارېږي نو وهم فیها کالحون دوی به په دې اور کې بد شکله شوي خولې به یې دغه شانته کې وازي شونډې به یې نه رابندېږي الم تکن آیاتي تتلى علیکم ورته به وویلی شي چې آیا آیاتونه زما نو آیاتونه زما چې تلاوت کېدل به په تاسو باندې یعنې دا شکریم چې جوړې شوي د دې جهنم ته ځان را رسول د خپل لاس آیا په دنیا کې تاسو زما احکام او آیاتونه نه اورېدل چې په هغې عمل کړی وي فکنتم بها تکذبون نو تاسو وایي هغې لره دروغ ګڼونکي تاسو خو نه منل په هغه ټیم کې دا وینا به د څنګه وشي فرشتي به ورته وایي که الله تعالی به د برای راست وکړي تفسیر باندې په قرآن دوه احتمال ذکر کړي دي چې قرآن او حدیث صراحتا دس وضاحت نشته چې دا وینا به د فرشتي ورته وینا کوي الله پیغام به راوړي که الله تعالی به د برای راست په خپله باندې وایي دس باس پکې نشته ممکن ده چې فرشتي په ذریعه باندې وشي ممکن ده چې الله تعالی ورته برای راست وایي چې تاسو دا شکلې جوړې شوي دا بد حال کې پراته یې ولې په دنیا کې تاسو زما آیاتونه نه ویلې کېدل زما احکام نه و درغلي تاسو په هغې باندې عمل نه کوو دروغ هم ګڼلو نو اوس هم ځکه دا حال دی جهنمیان به ورته وایي قالو دوی به ورته وایي جهنمیان ربنا یا رب زمونږه غلبت علینا شقوتنا غالب شوي و په موږ باندې بدبختي خپله بدبختي را باندې غالب وه آسماني آیاتونو درس او تلاوتونه هر څه موجود و موږ اورېدل خو موږ باندې خپله بدبختي دومره غالبه وه چې نن به د غوږونو کې راوستلي نن به خپل ټیم خراب کړی دی او نه دي خبر شوي وکنا قوما ضالین او موږ قوم ګمراه خلکو بس په سمه لار نه راتلو دي آیاتونو ته موږ پام نه کوو ربنا ای رب زمونږ اخرجنا موږ راوباسه من حال د جهنم نه فإن عدنا که موږ واپس شو د کارونو ته د ګناهونو ته فإنا ظالمون یقینا موږ بیا ظالمان یو نو الله تعالی ته خبره وړاندې کړي چې بس دې بیا علم دې وباسه یو موقع چانس بل راکړه او دوباره هم داسې کارونه بیا وکړل بس بیا به ظالمانو د جهنم زموږ دپاره بیا ټیک دی بیا به دې کې به یو قال اخسئوا فیها الله تعالی به ورته ووایي چې لرې اوسېږئ به د جهنم کې یعنې جهنم کې مستقر اوسېږئ او لرې اوسېږئ مطلب دا چې دروازې ته هم نږدې نه شي بار ته د ویستلو قابل نه یې ځینې علماو لیکله چې اخسئو په معنا د کورې کېدو سره دی خلک چې سپېچ شړي ورته وایي کورې شي نو دوی ته همداسې د سپو الفاظ استعمال شي چې اخسئو کورې شئ یعنې خبرو قابل خلک نه د انسانانو انسانیت صفت تاسو کې نشته دی ځکه همداسې کارونه کړي تفسیر باندې قرآن معنی ذکر کړل چې اخسئوا فیها قال اخسئوا فیها الله تعالی به ورته ووایي چې لرې اوسېږئ په دې جهنم کې لرې او همیشه اوسېږئ په دې جهنم کې ولا تکلمون او زما سره خبرې مه کوئ د خبرو قابل نه یې چې ما ته خبرې وړاندې کړئ چې دې پر مې ماف کړه بلې پر مې ماف کړه د دې قابل تاسو نه یې ولې قابل نه یې ځکه قابل نه یې وروسته یې وجه را روانه به نور آیتونو کې وجه را روانه ده تاسو چې کله آسماني آیاتونه هغه تکذیب وکړو هم نه منل ستاسو د لاسونو نه دوه قسمه جرمونه وشو یو د الله تعالی حقونه د خپلو لاندې کړو د الله تعالی توحید او احکام هغه پاتې شو عمل پې ونه شو نو تاسو د حقوق الله کې هم زبردست کوتاهي کړې ده د الله تعالی مجرمان او دویم تاسو د حقوق العباد د مخلوقاتو مجرمان وئ ځکه چې تاسو کله آسماني کتاب نه دی ویلی په هغې نه پوهېدئ او د هغې تصدیق هم نه کوو تاسو د انسانانو حقونه څه پېژندلي او تاسو د ځناورو حقونه څه پېژندلي د نورو مخلوقاتو حقونه هم څه پېژندل د نیکانو خلکو حقونه چې په تاسو باندې کوو د هغې حقونه تاسو د کوم ځای نه پېژندلي دي بلکې دا ټول هم د خپلو نه بیا لاندې کړي دي زبردست مجرمان پاتې شوي نو خبرې را سره مه کوئ ځکه انه کان فریق من عبادي یقینا وای وډره زما د بندګانو نه یعنې نیکان خلکو یقولون حبیب بد ربنا ای رب زمونږ آمنا موږ ایمان راوړی دی فاغفر لنا نو موږ ته بخښنه وکړي د الله تعالی بخښنه غوښته وارحمنا په موږ رحم وکړي وانت خیر الراحمین ته غوره رحم کوونکی نس ښایسته ښایسته دعاګانې به یې کولې چې دا د تایید قابلې وي چې د دې مرسته شوې وي تایید یې شوې او د دې حمایت او احترام شوی وي د دې کسانو خو تاسو د هغوی خلکو سره څه چل وکړو اتخذتموهم سخریا تاسو ونیول هغوی لره په ټوکو سره ټوکې پورې شروع کړي چې سادهګان دي په طرقه یې نه پوهېږي میزبان دي دنیا د حاله خبر نه دي ماډرن دور سره پیټ نه دي او داسې ښه نومونه ورله کېښوده نو هغې وجه نه حتی انسوکم ذکري تر دې چې ستاسو نه ير کو زما یادول
چې کله باندې کانو پر ملنډ شروع کړل نو او بالې شو د الله یادول د مکمل ير شو د نیکانو خلکو سپکاوي چې کوم دی دغه مخالفت دنیوي سزا دار انجام داده چې د څه کس د تلاوت کولای شي نو ذکر کولای شي نو الله ور یادېږي چې څو د نیکانو خلکو دشمن جوړ شي وکنتم تاسو وای منهم باغی پر تضحكون خندرم پوری ملنډ بم پوری کوي خندا بم پوری کوي نو دې ځکه کې د حقوق العباد بس مسله شو چې مخلوقاتو کې د نیکانو خلکو حقونه هم تاسو ته رسولي دي او داغي مرسته احترام تاسو قطع نه کړي بلکې داغي سپکاوي هم کړل خندان پوری کړل چې داغي په وجه باندې هغه زرونه دردمن شوی دي خپه شوی دي ځکه بچا پر جملند کې مزاق کې خبره خپه کېږي که بخله باندې سلام وینو نه به وي خورنه خو الله خبري